امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی چې اے امیر المؤمنین ته خو نن ډیر بهادر ستا خو د شجاعت او د بهادرۍ قصې مشهورې دي خو چې کله قیامت شي د قیامت ورځ 50,000 کاله ده دغه 50,000 کاله ورځ باندې به ته څه کې ستا دا بهادري به چېرته وي ستا دا شجاعت به چېرته وي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورته بیان فرمائی وی رسول الله مبارکه د قیامت په ورځ باندې به زما دا زړه وي په دې زړه کې به ایمان موجود وي ما په تا باندې ایمان راوړلی دی ما په الله رب ذوالجلال په ذات باندې ایمان راوړی دی اے رسول الله مبارکه کو د قیامت ورځ 50,000 کاله ده خو زما په زړه کې ایمان موجود دی پتا باندې می ایمان دی په الله رب ذوالجلال باندې می ایمان دی دغه د قیامت ورځ 50,000 کاله نه زه به د قیامت په ورځ په ځمکه باندې قدم هم نږدم او جنت ته به داخلېږم زما دا ایمان دی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائی وی کو دا تمام ازمکه د اوبو ډکه شي او د اوبو طوفان راشي خو زما په زړه کې ایمان موجود وي په رسول الله مبارک باندې په الله تعالی باندې به ایمان موجودي زما خپه قدر به لمد نه کی کو طوفانونه د هواګانو راشي او دا هر څه په بل باندې اړي او زما په زړه کې ایمان موجود دی ما په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړی دی ما په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی پر ورځ د آخرت می ایمان راوړی دی په کتابونو می ایمان راوړی دی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وای زما د اوګې نه به دا هوا صادر قدر منغورځي عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان په باره کې بخبر وکړو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا الله رب ذوالجلال څومره لوی شان ورکړی دی څومره لویه مرتبه ورکړې ده آیا د ایمان راوړلو نه مخکې څنګه او د ایمان راوړلو نه بعد بیا څنګه شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل بیان فرمایي وای کله چې ما ایمان نو راوړې نو یو مشرک یو کافر د هغه اوخان می سرول او معنی یو اوخرانه بے درکه شویو کله چې اوخنانه را بے درکه شو زر اغلما مالک راته وی چې دی اوخانه کو یو اوخ کم دی هغه څه شو ما ورته وی چې هغه معنی رک شوی دی بے درکه شوی دی هغه کس مال پړق راکو زه دومره کمزوري وم چې ما د هغه نه د پړق تپوس نشو کولی نو ما اوخان سرول او د اوخانو د مالک نه ما تپوس قدر نشو کولی چې مال تا د پړق ولې راکو نن چې ما ایمان راوړی دی نن چې ما په آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ را لګي اوا ته حکم کوي اوای خبره منی زمکه ته حکم کوي زمکه خبره منی اوبو ته حکم کوي اوبې خبره منی دغه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل بیان فرمایي وای کله چې ما ایمان نو راوړې نو د ایمان راوړلو نه مخکې زما صرف او صرف په یو دویش لاسا پلن او په یو دویش لاسا اوږد کور باندې زما قبضه وه او زما ملکیتو خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو الله رب ذوالجلال ورلا
هغه مرتبه دومره لویه کړله چې په 22 لاک مربع میل باندې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ حکومت راغی. خو یوازې دا نه وه، د صحابو ایمان الله رب ذوالجلال چې ما او تا ته نمونه ایښودی دی، نو د صحابو ایمان داو چې د الله نه یریدل او د الله په ذات باندې عقیده مضبوطه وه. تاریخ کتابونه لیکي و یو واره دخلت امرأة على ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، فرأت بللا على حسير فظنت ان السبي قد بال عليه. ويو زنان راغلا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها لرا چې د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیبی وا، چې کله دا را داخله شوله په دې باندې دا زنانا، نو فرأت بللا على حسير، داسې لوندوالی وی په دې چټۍ باندې ولیدو، په دې پوزکی باندې ولیدو، چې کله په هغه پوزکی باندې دا لوندوالی ولیدلو، نو وی دغه زنانا فظنت ان السبي قد بال عليه، دې زنانه دا ګمان وکړو چې کیدی شي چېرته ماشوم په دې پوزکی باندې متیازې کړی وي او د هغې لوندوالی پې وي. نو وی دې دغه ځای پرېښودلو او داسې لکه سیټ باندې کېناستله. د حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیبي ورته وی تا په دې باندې دا ګمان وکړو چې دا ماشوم متیازې کړي دي او زما کپړې به پې ګنده شي، دا د ماشومانو متیازې نه دي، دا اوبم نه دي، دا باران هم نه ده والی، تا ته پته نه لګي. هیا دموع الشیخ فی السحر، وی دا شیخ اوښکې دي چې هغه په پېشمني کې جړلي دي او هغه اوښکې الله ته توی کړي دي. د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اوښکې دي چې جړلي دي الله ته، د پېشمني په ټیم کې پاسي الله ته دومره وجاړي چې په اوښکو باندې دا پوزکې لوند دی. دومره د الله نه یریدونکې، دومره په الله باندې کلکه عقیده، نو چې کله الله ته دې د شپې جاړي او په الله باندې عقیده کلکه ده، الله رب ذوالجلال ورله مرتبه څنګه ورکړله. یو وارې وی 3 ورځې روکو، کله چې په ایران باندې حمله کوله، د ایران د حملې نه مخکې 3 ورځې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې غایب شو. خلق هم حیران دي، عمر رضی الله تعالی عنہ چرته لاړو. 3 ورځې پس راغې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خاندي او خلکو ته وی تاسو به دا ګمان کړی وي چې امیر المؤمنین جوړو تختېدو، وطن یې پرېښودلو. نه، ما خپل وطن نه دی پرېښودلی، زه د جنگ نه نه یم تښتېدلی، زه تللی وم، ما د سمندر سره دا مشوره کوله کو چېرې ما ته ستا ضرورت راشي، اے سمندره ته به زما څه امداد وکې. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیان فرمائی، وی ما ته سمندر وی چې ته زما باندې خپل پوج را واچوه او په ما باندې تیریږه، زه به ستا د پوج خپې قدرې نه لمدوم، زه به هغې ته منجمد شمه، هغې ته به ودرېږم، زه به ستا امداد وکړم، ایران ته به دې ورسوم. وی بیا مې د غرونو نه تپوس وکړو چې تاسو به زما څه امداد وکړې کو تاسو ته زما ضرورت راشي. وی غرونو م راته ووې چې امیر المؤمنین ته راځه خپل پوج راوله
منګه به تا ته اوار شو، تمام بلندی به منګه ختمه کو، تا ته به منګه ټیټ شو، ستا پوج دی په منګ باندې راځي، منګه به ورته لار جوړ. نو کو د شپې الله رب ذوالجلال ته جاړي او د شپې الله رب ذوالجلال ته اوښکې تویي، الله رب ذوالجلال ورله غرونه تابع کړي دي، الله رب ذوالجلال ورله سمندر تابع کړي دي. یو واره په مدینه منوره کې وی زلزله راغله، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ خپل امسا مبارک را واغستله او ځمکې پیواله، وی تا باندې عمر موجود دی، تا باندې عمر حکومت کوي، ته ولې خوځې دا جټکې ولې وای ودرېږه. یو وارې وی په مدینه منوره کې هوا ګرمه شوه، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هوا ته حکم کوي، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې موجود دی، د ظلم بادشاہی نه کوي، د انصاف حکومت کوي، بیا هوا ولې ګرم کېنه شاته کېنه کنه سړیا دا د پکې نه بغیر نه کېنی سر. سبق هوا ګرمه شوه، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هوا ته وی ما خو ظلم نه دی کړی، ته ولې ګرمه شو. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ بیان فرمائی وی سو پورې چې عمر رضی الله تعالی عنہ موجود ہو په مدینه منوره کې زلزله نه راغلی، سو پورې چې عمر رضی الله تعالی عنہ موجود ہو په مدینه منوره کې هوا نه ده ګرمه شوې. حضراتو دغه د صحابه ایمانو خو یوازې دا نه، د الله په ذات باندې عقیده مضبوطه وه او الله رب ذوالجلال نه یریدل، د بل چا نه یریدل، ظلم یې نه کو، په هر اعتبار سره برابرو. و یو وارې په مدینه منوره کې یو ماشي ولیدلی شو، کله چې په مخ د ځمکه باندې ګناهونه زیات شي نو د ګناه د وجې الله رب ذوالجلال خپل عذابونه را لیږي، کله د ګرمۍ په شکل کې وي، کله به د ماشو په شکل کې وي، کله به د بارانونو په شکل کې وي، کله به د زلزلو په شکل کې وي، او کله کله به را باندې دا کافران الله مسلط کوي زمونږ د ګناهونو د وجې. ځکه ګناه نحوست پرېږدي، برکت ختمي. نو په مدینه منوره کې وایي ماشي ولیدی شو، امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ وایي په مخ د ځمکه چرته ګناه شوې ده، دا نن چې په مدینه منوره کې ما ماشي ولیدو نو خامخا څه ظلم شوی دی، څه ګناه شوی ده، ځکه ما ماشي ولید. امام غزالی رحمه الله بیان فرمایي وی کوچر الله رب ذوالجلال زمونږ د ګناهونو د وجې مونږ له سزا راکول وغواړي او د یو ګناه په وجه باندې یو ګناه په وجه باندې الله رب ذوالجلال زمونږ د کور یو خخته غورځي او یو خخته تلری کوي، نو ای تمام کور بم ختم شي، کور باندې بم یو زره خخته پاتې نشي. خو الله رب ذوالجلال خو ډېر رحم کوونکی دی چې مونږه ګناهونه هم کوو الله راته بیا هم څه نه وایي. نو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ویو فرمایل چې ګناه شوې ده په مخ د ځمکه او تاسو لاړ شئ وګرځئ،
غیر چاپیره وګرځئ دا ګناه ولې کوم ځای کې شوې ده او د څه د وجې دا معاش راغلی دی وایي ټول صحابه حیران پاتې دي چې ګناه کم ځای کې شوې ده چې ډېر وګرځېدل په مدینې په اطرافو کې یو عیسائی چا ناحقه وجلی مسلمان نه عیسائی چا وایي ناحقه وجلی د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په حکومت کې عیسایم چې ناحقه وجلی شي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ وایي ګناه ده زمانګه علما وجلی کېږي اولیاء الله وجلی کېږي عام مسلمانان وجلی کېږي په جماعتونو کې دما کېږي بیا موږ ځان ته مسلمانان وایو موږ وایو موږ مسلمانان یو موږ د ایمان خاوندان یو په هر ځای کې د مسلمان وینې تویو بیا موږ دا وایو چې د اسمان د طرفه را باندې عذاب ولې دی د ځمکې د طرفه را باندې عذاب ولې دی نه صاحبه دومره ظلمونه به کو او بیا به موږ باندې عذاب نه راځي هغه دی یو عیسائی ناحقه وجلی کېږي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي وایي دا ګناه شوې ده ځکه دا معاشه راغی ما او تاتم الله رب ذوالجلال حکم کوي بیان فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کو چرې دغه خلکو ایمان راوړو په مثل د هغه چې ایمان راوړی دی صحابه فقد اهتدوا دوی به لار بیا مومي د صحابه په شانتي ایمان چې نه وي الله رب ذوالجلال ما او تا کامیابی کو منګه کامیابی لیدل غواړو د صحابه په شانتي ایمان به راوړو دغه